هغه څاروي چې د هغو قرباني صحیح ده اوخه یعنی نر او ماده داسې غوا نر او ماده میخه نر او ماده داسې چلی نر او ماده او داسې ګډه دا داسې څاروي دي چې دغه قرباني کولای شي. دا مسله ځکه ضروری ده چې یو داسې طبقه ده چې هغه د دغه سره د نورو څاروو د نورو ځناورو قرباني د جواز هم قائل دي. نو په دې وجه باندې دا مسله ډیره اهمه ده او داسې د دغه عمرونه څومره ضروری دي. اوخه کم از کم د دغه 15 کاله عمر ضروری ده. کچیرته دغه څاروي 15 کاله عمر وي بیا په دغه باندې قرباني کیږي او کچیرته 15 کاله نه د عمر کم وي بیا قرباني نه پکېږي. داسې غوا نر او ماده میخه سانډا د دې عمر کم از کم 2 کاله ضروری دي. کچیرته د عمر 2 کاله وي بیا په دغه باندې قرباني صحیح ده او کچیرته 2 کاله نه د عمر کم وي بیا دا په قرباني کې دغه قرباني کول صحیح نه ده. او درم نمبر چلی د دغه عمر کم از کم 1 کال دا ضروری ده چې د 1 کال وي بیا تاسو په دې باندې قرباني کولای شئ. او بل دا ګډه دا چونکه داسې سروي ده کچیرته دغه د شپږو میاشتو وي او د جسامت په لحاظ سره د غټوالي په لحاظ سره د مستوالي په لحاظ سره دومره غټ وي چې هغه د 1 کال د سروي برابر وي د هغه مشابه وي د هغه غوند ښکاری نو داسې ګډه کاغه د شپږو میاشتو همي پاغه باندې قرباني صحیح ده. نو دا موږ څنګه معلومو چې دا ګډه د شپږو میاشتو ده او دغه په جسامت کې د 1 کال د سروي برابر ده بیا به موږ هغه دغه قرباني کوو. نو دا به داسې کوي چې کوم د 1 کال سروي دي هغه ته به دا ورخوشه کې ګډه چې کوم قرباني تاسو کوي بیا کچیرته دا ګډه دغه سرو سره مشابه و داسې ښکارېدل لکه د هغه سرو په شان باندې مثلا په جسامت کې باډي کې خاص فرق نه وو بالکل یو شانته وو نو بیا دا داسې د لکه د 1 کال بیا دا کچیرته د 1 کال نه کم هم وي شپږو میاشتو بیا هم د دې قرباني کول شي 2 میاشتو بیا هم د دې قرباني دا صحیح ده. او په سرو کې د عمر اعتبار ده د غاخو اعتبار نه ده. بعض خلک دا اعتبار کوي چې د کوم سروي غاخونه لویدلې وي بیا دا وایي چې دا سروي عمر پرده په دې باندې مونږ قرباني کوو نه ځکه چې بعض سروي داسې دي چې هغه غاخونه لویدلې هم وي بیا هم د هغه عمر نه پوره نو داسې سروي باندې قرباني بالکل نه ده صحیح. او بعض سروي داسې وي چې هغه غاخونه لویدلې هم نه وي خود بیا هم عمر پروي خو غاخونه نه لویدلې نو داسې سروي قرباني دا صحیح ده. نو اصل په قرباني کې د عمر اعتبار ده د غاخو اعتبار نه ده. او بل په دا کې دغه د عمر حساب چې کومه ده هغه به د قمري میاشت اسلامي میاشت په اعتبار سره به دغه حساب لګول کیږي او شمسي چې کومه انګريزي میاشت جنوري فروری دغه په حساب به د سروي د کال یا د 2 کالو تعداد د بنه مقرره وي بلکې د اسلامي کال په شمسي میاشت په حساب سره محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني داسي په دې ترتیب باندې به دغه عمر پوره کیږي د انګريزي میاشتو په حساب د دغه عمر دا نه پوره کوي. نو د وجنه چې کوم سروي ما تاسو ته بیان کړل داسې اوخه نر او ماده په ټولو کې نر ماده دا یو شی دی غوا میخه او داسې چلی او ګډه دا سروي داسې چې قرباني کیږي. او دینه علاوه چې کوم سروي دي چې کومه د بعضی خلکو نظریه ده دا بالکل غلطه ده د هغه قرباني نه کیږي. مثلا بعضی خلک داسې چې هغه د اس قرباني کوي او د چرګ والا قرباني کوي او داسې د سوی قرباني کوي او د بطخ قرباني کوي داسې د اګي قرباني کوي د چرګ قرباني کوي نه په شریعت کې دغه بالکل تصور نشته. نو کوم سروي چې ما تاسو ته په تفصیل سره بیان کړ دغه سرو قرباني هم ضروری ده او بل دغه عمرونه هم دي چې بعضی کې 15 کال دي بعضی کې 2 کال دي بعضی کې 1 کال ده او ګډه داسې جناور ده داسې سروي ده کچیرته دغه عمر شپږ میاشتې هم وي او د 1 کال د سرو برابر وي په جسامت کې غټواله کې بیا داسې ګډ او د ګډ قرباني دا هم صحیح ده.